السلام علیکم عزتمن. دغه شانته ډېرې جینکۍ دي چې د خلکانو نه د پیسو غوښتنه کوي چې ماته روپیه که او په دې په بدله کې به زه تا سره یعنې غلط کار وکړم. عزتمن د دې هر څه نه مخکې زه ته دا یادګڼه کوم تاسو کو چې ته زموږ په دې چینل کې نوي وئ حتما درسره زموږ همدا چینل ته سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټالۍ نشان ووهئ، ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې دروي. عزتمن د دې جینۍ خپلوانو کاره واده او دې جینۍ سره پیسې نه وي، نو د دغې دپاره بیا دې جینۍ ځان ته یو هلک پیدا کړو او د هلک چې ځان نه څنګه پیدا کړو یو 2 ورځې بعد یې د هلک نه د پیسو غوښتنه وکړه. نو دا هلک ډېر خوشحاله ځکه خیر سامانه مې خپل یار د پیسې غوښتنه کړې ده، زه به دې ته پیسې ورکړم او د پیسو په بدله کې به ورسره بیا زه غلط کار وکړم. عزتمن د جینۍ په سوچ کې هم دا نه راتله چې په پیسو په بدله کې به دا هلک یعنې ما سره دغه شانتې غلط کار کوي. خو عزتمن دې هلک ته خپلو ملګرو ویلې چې هر کله دې چا هلک او که جینۍ وه د پیسو غوښتنه یې د نه وکړه نو پوه شه چې دا کونۍ ده، نو لازمي دغه کسانو ته پیسې ورکوه او بیا ورسره د دغې په بدله کې یعنې غلط کار کوه. خو عزتمن زموږ د دې ویډیو مقصد دا ده چې هېڅکله د چا نه د پیسو غوښتنه مه کوئ، ځکه چې دا ته ډېرې جینکۍ دي هغوی په دغې په چکر کې وي چې زه به د دې هلک نه پیسې وخورم او بده به ختمه شي او بیا به یعنې بل چا سره واده وکړم یا به کېدن وکړم، نو دا هلک به بیا یعنې ما پرېږدي. عزتمنو هېڅکله هم دغه شانتۍ نشي کېدلی چې دا هلک به بیا یعنې تا پرېږدي. دا هلک به تا پسې تر قیامته پورې وي او ستا به ورته سترګې ټیټې وي، ځکه چې تا به ترې نه پیسې خوړلې وي او دا هلک په ډاډه وي چې زه په دې باندې ما خپله ټوله زندګي تباه کړې ده، نو دا به لازمي اوس ما سره یا واده کوي، که واده اسانه کوي نو چې څه مې زړه غواړي هغه کار به ورسره بیا کوم. عزتمنو زموږ نننۍ معلومات ته د دې پورې د نوي معلومات دپاره زموږ همدا چینل ته سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټالۍ نشان ووهئ چې ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.